د هرې سیمې د خوراکي توکو د پخلاو خپلې بیلې بیلې طریقې وي، خو په چمن سرحدي ښار کې کوچني غوښو روش ډېر په انتیکه طریقه سره پخیږي چې ورته چاینکي روش ویل کیږي. د چاینکي روش پخونکي انیپي اکا وایي د تېرو 40 کلونو راهیسې دی دلته په چمن سرحدي ښار کې دغه چاینکي روش پخوي. چې صفا تور مرچ د اوږه دغه مساله دا شی مې وراچوم په ترازو یې وراچوم په 14 روپۍ مې د ډبل ډوډۍ سره ورکول اول د وخت په 14 روپۍ د ډبل ډوډۍ سره. اوس نو شی ګران سو بس اوس بیا په دغه باید په سکرو یې پخومه په دغه کوله باندې بس په یو نیمه ګنټه شاوخوا کې بس دون ټیم پخېږي. سهار وختي اول تور سکاره لګول کیږي، بیا هوارې چاینکې ته د وزن په حساب کوچنۍ د ورې نازکې غوښې وراچول کیږي. د هغه بعد مسالې پر لویږي. نصر الله ځوان د خپل پلار سره په کار بوخت دی چې دغه چاینکي روش پخلاو طریقه زده کولو پس خپل د هوټل کاروبار پر مخ بوزي. دی وایي په یوه کوچنۍ چاینکه کې یو روش پخول مشکل کار دی، خو یو روش د هر څه په حساب راچولو څخه په چاینکه کې روش بیا ډېر په اسانۍ سره پخېدای سي. دا چاینکۍ موږ تیاروو په دې کې کوچنۍ وغټ راځي و دې ته پیاز، ټماټر، ګشنیز، تور مرچ، البخاره، مالګه او مساله دې ته دا شیان وراچوو. ماشین باسو در ماشین یې باسو بیا وراچوو. دا ټماټر هم در ماشین باسو بیا وراچوو. که ګرمي وي که یخ وي، خو د لیرو سیمو څخه عادي خلک دغه د انیپي اکا هوټل چاینکي روش خوړلو دپاره ورته راځي. شمس الدین د کوچې ښاره څخه یوازې دغه چاینکي روش خوړلو دپاره دلته راغلی دی. ډېر خوندور دی ماشاءالله چې هېڅ ویل نشته پکښې. ډېر خوندور دی ماشاءالله. د دغه هوټل مالک انیپي اکا وایي چې دغه چاینکي روش د پخلاو طریقه یې په کندهار ولایت په هوټل کې د کار کولو په مهال زده کړې وه چې اوس دلته په چمن سرحدي ښار کې پخوي. د چمن دغه چاینکي روش په هکله مشهوره ده چې وایي چمن ته ولاړې او چاینکي روش دې ونه خواړې نو د چمن نه دی لیدلی.